السلام علیکم سلامونه په خیرونه څنګه تاسو ښه صحتونه ښه دي په خیر یې لیدونکو په خیر پښتونخوا ته په خیر رالی او خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ او نن بیا موږ تاسو د ګل یا د دوشنبې په ورځ باندې پروګرام کې ډیفرنٹ میلمانه لرو ډیفرنٹ برخې چې دي هغه تاسو ته لرو او تاسو به دا وخت ښکارېږي سهار ټایم دی ګرمي ډېره زیاته ده نو تاسو داسې کولی شئ چې تاسو د کوم زموږ سکرین باندې دلته کې جوس چې دی هغه ښکاري صحیح ده او هغه دی فروټین جوای جوس چې کوم دی هغه تاسو کولی شئ چې د ګرمۍ د موسم کې هغه تاسو وڅکئ ښه د دې وینا سره هغه به زه تاسو سره شریک کړم چې د عام شفتالو او د مڼې فلیور کې چې دی یا خوند کې چې کوم دی دغه جوس چې دی د فروټین جوای دا موجود دی فروټین جوای د خوند او رنګ سره سره د طبیعت لپاره هم غوره دي ځکه چې دی کې هیڅ رنګ کیمیکل نه دی کارول شوي دا ډېره ښه خبره ځکه چې کیمیکل هر څه کې نو هغه صحت دپاره ښه نه ښه ځکه چې دی کې هیڅ ښه دې لپاره فروټین جوای د خپل ژوند برخه جوړه کړئ او خپل طبیعت له ګټه ورکړئ د یو ګلاس خاک سره به تاسو بالکل تازه او خوندور شئ ځکه چې فروټین جوای یو انرژي ورکوونکی څښاک یا جوس دی نو تاسو هم کولی چې فروټین جوای چې کوم دی هغه تاسو وڅکئ خو د دې سره چې څنګه تاسو فروټین جوای وڅکئ او هغه تاسو له یو انرژي درکوي هغه تاسو چې دی څه دی چې فرش هم کړي او خاص کر د ګرمۍ په دې موسم کې موږ دا وایو چې تاسو خپل د ژوند برخه جوړه کړئ چې فریج کې پراته تاسو بار راشئ هغه تاسو بار نه راشئ هغه تاسو وڅکئ خو دا وخت د ګرمۍ سره سره کلثوم بیبي هم ستاسو د سکین دپاره یو ټوټکه راوړې ده ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او ګرمي سره دا خبره ده چې موږ اکثره نه بهر وځو هغې نه بغیر کېږي نه ځکه چې کارونه خو کول دي بیا د هغې نه علاوه چې کوم زموږ خویندې دي هغه اکثره کچن کې ولاړې کوکینګ خو کول دي ځکه چې امي ده خور ده څوک هم دي نو خوراک څښاک خو به کېږي کور کې نو د دې وجې نه دا خبره کوم چې تاسو دا پیکیج وګورئ تاسو وګورئ چې په دې ګرمۍ کې به د خپل سکین خیال د څنګه ساتئ خاص کر دې نه چې تاسو سکین برن نشي یا هیټ نه یا هم د نور نه نو راځئ چې دا وګورو هلو السلام علیکم امید کوم چې تاسو ټول خیریت سره وئ تاسو ټولو ته پته دی ګرمي موسم دی او دې کې زموږ سکین او هیر چې دی هغه ډېر زیات ډیمیج کیږي نو دې ځل چې کوم ریمیډي تاسو لپاره راوړل دی هغه دی تاسو فیس لپاره چې کوم دا ریمیډي تاسو فیس لپاره एकदम ګلو او داسې فرش لک پر راکړي نو زر شانتي کاپي پنسل راوالي او لیکي چې موږ ته دې کې څه شیزونه لګي ټولو نه مخکې چینی टमाटर और शहद دا دې کې 2 سټیپس دي فرست سټیپس کې موږ بس کوو چې تاسو ټماټر راوالي هاف پکې کټ کی او دا چینی کې داسې ټپ پکې با او دا داسې سکرب په شانتي یو مټیریل چې سکرب شانتي به جوړ بشي دا خپل په فیس باندې راوند موشن کې تاسو داسې به ولګوي با and leave it for 10 minutes after 10 minutes چې دی تاسو به دا واش کی یا خپل وایپ سره یا ټیشو سره دا صفای کی एकदम تاسو دې کې به فرق به ګوري لګیا وي چې دا داسې ګلو به راکوي به او پلس سکن صفا بشي سیکنډ سټیپ چې کوم دی کې زموږ لګي هغه دی ټماټر اینڈ هنی ټماټر راوالي اور هنی کې داسې ډپ کی اور هغه هم سلولی راوند سرکل کې تاسو خپل په فیس باندې ټول ولګوي په نیک باندې په فیس باندې خو یادو ساتي چې دا همیشه سرکل وایز به تاسو ولګي اور دا چې دی تاسو پرې دی تقریبا 15 منټس لپاره after 15 minutes wash your face and you will get a shiny glowy skin نو امید کوم چې تاسو ته به دا ریمیډي خوښ شوی وي اور نیکسټ ویک کې تاسو لپاره یو نوې ریمیډي سره بیا راځم थैंक यू डॉक्टर زمون کلثوم بیبي چې کومه دا و د ډاکټر زګه چې موږ د کلم سوق ټوټ کیه دا خبر کې نو ته خو سم ډاکټر ہے او دا څه چې هغه کم یاد کړه په کور کې همیشه زمون کچن کې موجود وي او تاسو کول شي چې د لارې چې د خپل سکین خیال وساته نن به موږ سره پروګرام کې ډاکټر سلمان هم وی چې هغه کاسمیټک سرجن دی هغه به موږ هغه سره به خبرې کوو د نن د بوټاکس باره کې او نو بوټاکس هم تاسو د خایست لپاره ځینې خلک چې کوم د ځوانۍ زیاتول لپاره یا د ښایست لپاره هم کوي نو هغې سره به هم خبرې کوو خو دا وخت په خیر پښتونخوا کې دمه ده دمه والو او بیا به واپس راستانه کیږو نو ورکوټ شنده ستړی مشئ په خیر رالی په خیر پښتونخوا ته
لیدونکو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د تاسو ته معلومه ده چې په نن ورځ باندې زموږ دا کوشش دی چې موږ ډاکټر سلمان له تکلیف ورکو چې هغې راشي او دا تکلیف دې دپاره چې هغې تاسو ته ښایي چې موږ نور څومره ښایسته کیدی شو ځکه چې انسان چې څنګه هم دی که تور دی سپین دی نه غنم رنګ دی هر څنګه چې خدای پیدا کړی هغه خپل ښایست لري ځکه چې د الله تعالی تخلیق چې دی هغه کله بدرنګ کیدی نشي دا زما بلیف دی صحیح ده نو ډاکټر سلمان داسې کوي چې او بیا ظاهره خبره ده چې څنګه موږ میک اپ کوو ولې کوو د دې دپاره کوو چې لږ ډیفرنٹ ښکاره شو لږ ښه ښکاره شو هغه ښایست کې لږ نور نکار چې ورته وایي که نه هغه پکې راشي نو هغه چې دی بیا ډاکټر سلمان پلاسټیک سرجن دی کاسمیټک سرجن دی موږ به دا ورته وایي چې هغې ما سره په خپرونه کې ناست اول خو به هغې ته ویلکم وایم ډاکټر صاحب نن بیا ستړي مه شئ ډېره مننه څنګه یې تاسو ښه یې ټیک ټاک الحمدلله. ښه پلاسټیک سرجن او کاسمیټک سرجن یو دی که نه دا به بیل بیل وایم دا ما ته نن کلیر کړي آن سکرین او زه نه پوهېږم به زه کنفیوز یم بس چې دی کې داسې ده چې پلاسټیک سرجن غټ ورډ دی ښه پلاسټیک سرجري د سر نه والې خپې پورې ټوله سرجري راځي په دې کې کاسمیټک سرجري د پلاسټیک سرجري کې 8 ډیویژنز دي لکه 8 سیکشن دي اوکې اونلی ون اف them is cosmetics کاسمیټک سرجن د نه علاوه پلاسټیک سرجري کې هډ اینڈ نیک ټوله سرجري راځي اوی اوی ټیومرز په دې کې راځي ای نه hand بس نه surgery وای نه راځي. بس نه کنه هغه ټیک ده بس د کاسمیټک سرجن دا خره کنه ها ما زه خایز خبره موکړه نو کاسمیټک سرجن ها مونږ که تاسو دې دل چې مونږ د فیلرز خبره کوله نو مونږ وی چې یو وخت کې بوټاکس چې کم دی ډیر زیات وای چې ابا کو دغه بیا نو لکه تاسو زماغي سره ریلیټډ کوېسچن دي خو اول زه غواړم چې تاسو مونږ ته ووایي چې بوټاکس ستوي او کم خلک کوي او په کم ایج کې دا خلک شروع کی بوټاکس بوټاکس چې دی دا یو بیکټیریا ده د هغې والا چې کوم ټاکسین یا زهر دی هغې ته وایي خو دغه پروسس شي دینا هغه صرف د هغې زهر دومره کار وي چې هغه ستاسو سرمن لاندې مسل چې دی دا پیرالایز کی نو د دې فایده دای چې که کوم رینکلز راځي دلته فور هډ باندې لاینز راځي دا ختم شي د دې مور دین 800 یوزز دی په میډیکل کې اوی هوی هوی صرف کاسمیټکس نه ده مور دین 800 دا مونږ ګورو دا تاسو نخي کوي کنه مارکر باندې دا د پیشنټ کې مونږ اول وګورو چې کوم مسلز دي چې هغه ډیر زیات اکټیو دي هغه اکټیو زیونو باندې زه دا ډاټس نشانونه ولګوم بیا غنه پس مونږ دا نارمل سلاین راوړو او دا بوټاکس چې دا داسې پاوډر فارم کې دا پاوډر نو دې کې مونږ دا نارمل سلاین مکس کو نو هغه نه پس هغه بوټاکس چې دا هغه بیا په دې سرنج کې راشي اوکې ها روکسه دا راته وایي چې د دې یوز کول چې د دې ډیفرنٹ کمپنیز دي د دې بوټاکس دي او جی بالکل د کې امریکن هم دي کورین هم دي او چاینیز هم دي مین چې کوم دا اوریجنلی بوټاکس دا غي په نوم راځي ادروایز د خپل میډیکل نوم چې دا هغه بوکولینم ټاکسین ده او دا بوټاکس چې کومه کمپنی دا ټول نه پهله لرګن جوړ کړیو هغه په نوم باندې دا چلیږي لګیا ده او دا کوم ځی کمپنی دا امریکن دا د دې اوس بیا د دې دومره یوزز دی لکه زنه خلکو به تاسو لیدلې چې سترګه کې سکوینټ وی کګي چا سترګه داسې زی هغه کوم بوټاکس کار کوي نو دا بوټاکس دومره د کار شې دی چې دا لکه میډیکل فیلډ کې 800 نه زیات استعمالونه د دیشته لکه یو دوايي هم دومره نه ده چې هغه دومره زیات یوزز د تاسو انجکشن لګي دا بس خو نه لګي د فیلر غونډه کنه دا جدا شي دی په فیلر او بوټاکس کې لږ غونډه کې فرق دی فیلر چې دا تیار راشي او دا لاندې ځای اوچت کی د سرمن لاندې اوکې او الته پروتي بوټاکس چې دا ډایرکټ ختم شي دا ډېر لږ غونډه کې مونږه انجکټ کو دا چې کوم مسل باندې ولګي هغه مسل شپږ میاشتو د پاره بس پیرالایز شي اوکې فور 6 months هغه نه پس بیا دوباره ضرورت ها نو ډاکټر صاحب دا ته دا اول بوټاکس ته بیا فیلر کول شو کنه ک فیلر کو بیا د بوټاکس ضرورت شته کنه دا د دوه خپل یوزز دي خه دوه خپل دي اوس ایډیالی مونږ دا وایو سمپل ورډز کې اپر فیس چې د پر بوټاکس خده سونه پر لایک سرګونه پر فورهډ دلته چې کوم دا سمایل سره لاینز راځي اوکې کوم چې دلته لګ لاینز راځي د لپاره هم نو اپر فیس کې بوټاکس ایډیل ټریټمنټ ده لوور فیس کې فیلر ایډیل ټریټمنټ ده لکه دا لاف لاینز شو دلته لاینز شو جاولز شو بیا ځنه ایریاز کې مونږ دا کمبینیشن کې یوز کوو لکه اوس د پیشنټ کې هم مونږ دا آیز اراوند یوز کړو نو د دې سترګو لاندې وړې کې وړو کې رینکلز هم راځي
هغه د پر ما فلر یوز کړو او ورسره مې بوټاکس وکړو نو دوانو کمباینډ افیکټ دا راشي چې هغه رینکلز ختم شي سمایل سره هم رینکلز ختم شي ایو دا خو د پینفول نه دی ډېر لږ شانته ده ما ته انجکشن فوبیا ده سوري ما وی کدا ما ته لګي دا چې کوم پوزه بره مونږه لګیاو دا ډیره کامن مسله ده اکثر خلک راشي او هغه راته وایي چې لکه هغه غوسه نه کوي خو د هغې فیس ډېر غوسناک ښکاري دا دلته والا رینکلز نو دا دې لاینز دپاره مونږه خاص بوټاکس یوز کوو هغې سره د هغې دغه مسله حل شي ښه صحیح ده ښه اکثره دا بوټاکس مونږ ډېر پخوا اورېدلي دا مونږ وایي چې لکه بالیوډ کوم اکټر دي د هغوی ځواني ډېر نه وي چې دا بوټاکس کوي ښه چې دا بوټاکس کوي نو هغې به وایي چې لکه د اکټر دپاره دا ده چې د هغه بیا مخ نشي موف کولی ځکه مونږ خو اکټینګ کوو نو زمونږ ایکسپریشنز وي نو زمونږ مخ چې دی هغه پکار دی چې موومنټ کېږي نه نو کله چې ستاسو خبره چې هغه بوټاکس وکړي نو هغه ما خیال دی چې هغه باډي هغه یې څه پیرالاایز په موف کېږي نه نو اکټینګ داسې چې هغې نو زمونږ ډېر اکټرز داسې دي چې کله تاسو د هغې په غور ګوري څوک چې اکټینګ کې زموږ خدا کار دی لکه تاسو سلمان یا داسې نور اکټرز چې تاسو ګوري که نه تاسو د هغه چې کله سین تاسو د هغې مخ ته ګوري نو هغه به صرف خبرې کوي او سترګې به خوا دې خوا کوي نور د هغه تندې د هغه دا زیونه دا بالکل نه او که تاسو غواړئ چې وګورئ چې چا بوټاکس کړی چا نه دی کړی نو هغه داسې کوي چې تاسو هغه خلک خبرې کوي د هغه فیس ایکسپریشن ګوري تاسو پته لګي چې د کړي دی که نه دې ته ماسک فیس وایي څنګه چې خلک ماسک واچوي هغې کې ایکسپریشن نه وي خو نن سبا اوس لیټسټ ټیکنیکس دا دي زم بوټاکس هغې سره کوم چې زه 100% فلټ کوم نه زه لږ رینکل سپری دم هغه ډوز زه لږ کم چې د پورا پیرالایز کېږي نه چې که څوک بره کتل غواړي نو یو دوه لایټ لاینز دی راځي که څوک که دا غوسې والا ختمول غواړي په دې کې هم زه ډوز لږ کم نو هغې فایده دا زما خو فایده دا ده چې زما تندې دی ورکوټې د خیره سره ټول عمر په دې کې مل دی که هغه فلیکس داسې نه راچېږي نه کې نه زما ډېر زیات خواهش و یو وخت کې ډېر سټایل اوس هم ډېر سټایل نه زه نشم کولی ځکه زما تندې ډېر ورکوټې 3 ګوتې تندې دی زما دا نه که نه نو چې دا د دې خو هغه چې زه فلیکس نشم اچولی جوړولی ویښته دا زما تندي باندې نه چتلی خو زما تندي باندې رینکلز هم نه راځي دی فایده ده دی فایده زما تندي ورکوټې دې کې میلز ته مسله ډېره وي زموږ والا څه عمر سره ویښته شاته لاړ شي نو تندی نور هم غټ شي څه پې رینکلز راشي نو میلز نن سبا بوټاکس کې ډېر زیات غواړي صحیح ده ښه دا راته ډاکټر صاحب وایي چې لکه تاسو ویلې چې بوټاکس چې کوم دی هغه شپږو میاشتو دپاره کار کوي ښه څنګه چې تاسو د فیلرز خبره کړې زما یاد دی تېر هفته تاسو وایي چې دا فیلرز چې دی دا لاسونو کې هم کیدی شي جی دیزی کې نیک کې هم کیدی شي ځکه د ځینو خلکو دلته کې لاینز او دغه ښکاري ځکه چې تاسو چې هغه کم سکن لوز شوي نه به لږ ټایټ به شي که نه بیسیکلي هغې دپاره نو آیا بوټاکس هم موږ د اپر فیس چې زموږ کم دی سترګې یا تندې دي نه علاوه په بل ځای کې موږ کولی شو د باډي بالکل چې دا تاسو ډېر ښکلی کوېسچن وکړو دا کامن مسله د هغه خلکو وي چې د چا په نیک باندې لاینز ډېر زیات راشي نیک لاینز داسې دي چې په دې کې اول بوټاکس وکړو لږ نیک کې هم مسل دی دا چې کوم سکن لاندې پلټزما مسل دی لږ ورسره دغه مسل پیرالایز کو اور باقي پکې لږ شانته په هغه لاینز کې دننه مونږه فلر وکړو هغې فایده دا وشي چې هغه رینکلز هم ختم شي ورسره د فلر سره هغه ډیپ رینکلز شي دا راوچت شي نو د سکن لاین چې که خلک لږ وړوکي کالرز اچوي نو هغه بیا ښکاري نیک ورسره لږ اوږد ښکاري هغې بد نه لګي چې نیک ته خامخا پټوي صحیح ده ښه ډاکټر صاحب تاسو د فیلر خبره کړې وه یا تاسو ویل چې مونږ په تھریډز باندې به مونږ یو پروګرام وکړو نو زه به دا پوښتنه هغې دپاره کړم دا یې سره ریلیټډ ده نو زه به صرف بوټاکس باندې خبره وکړم چې تاسو ایز ا ډاکټر ځکه چې اوس ډېرو خلکو سره پیسې دي ځینې خلک د مستۍ نه هم دا کار کوي ضرورت ورته نه وي خو دوی وایي چې نه دا به کو دی لکه ښایسته وي ځکه انسان فطرتي داسې دی چې هغه ناشکره دی که نه نو کله چې څوک ګورو نو هغه ته که ضرورت نه وي نو ما ډېر ما په جنکۍ کتلي دي چې هغې ته ضرورت نه وي خو هغې هغه کار کوي I mean like زی د بوټاکس یا د فیلر د دې طرف ته نو که تاسو مونږ ته ووایئ ایز ا ډاکټر تاسو څه خیال دی چې دا بوټاکس یا فیلر دا کوم ایج دپاره دی چې هغه ایج کې سړی ورسي نو بیا پکار دی چې خپل خیال ساتل شروع کړي دې حوالې سره یو یا ځینې خلک داسې دي هغه به زه تاسو دا کوم موږ پرون خبره کړو ځینې خلک داسې چې د هغې ایج ډېر کم وي
خو هغه ډیر د عمر زیات لګي ځینې خلک دي چې د هغوی عمر زیات هغه د کم عمر لګي نو تاسو ایز ا ډاکټر څه سجیسټ کوئ دیکھیں آئیډیلی هر پیشنټ بدلی خو مونږ نارملی زه داسې کوم چې 30 اینڈ اباف 30 اینڈ اباف دا داسې دی چې په دې کې بوټاکس شو د دې ضرورت لږ خلکو ته کامنلی راځي زیات ځکه چې 30 ایئرز داسې دی چې په دې کې خامخا د هر چا لږ ډېر رینکلز هم راځي لږ ډېر سکن هم خراب شي عمر سره هغې نه پهله چې کوم دی نو ځینې خلک داسې وي چې هغوی ته د دې ضرورت وي سپیشلی دغه غصې والا لاینز چې دي ګلابیلا والا دغه ځینې خلک دا په ډېر ینګ ایج کې راشي چې هغوی دغه نو هغه چې څوک ینګ ایج والا راشي هغوی ته بیا زه ریکمنډ کوم چې تاسو خیر د دغه وکړئ ارلی سټارټ کړئ که چا په فور هیډ ډېر زیات لاینز راشي نو د هغې بیا یو څو نورې طریقې دي چې هغې کې لږ لانګ لاسټنګ زه څه پروسیجر وکړم چې کوم کاسمیټک سرجري د څه داسې شي چې لږ د مونږ دلته هیر لاین کې دننه انسیژن ورکو او هغې سره مونږ د آیبروز اوچت کو چې آیبروز اوچت شي نو په منځ والا رینکلز بیا دومره بد نه ښکاري نو هغه بیا زه عمر مطابق ګورم لکه اوس لیټ سپوز یو کس ماته په 25 کې رالو او هغه سکن څه ډېر زیات ډیمیج شوی دی نو هغه ته بیا زه داسې یو لانګ ټرم پروسیجر ریکمنډ کوم چې بجای د دې چې هر شپږ میاشتې پس بوټاکس کوئ تاسو دا وکړئ هغه بیا هغه څو کالو دپاره او بوټاکس داسې دی چې په بوټاکس باندې سټډیز 25 ایئرز 30 ایئرز پورې خلکو دا کنټینیوسلی یوز کړي دي او د دې هیڅ نقصان نشته ښه نقصان نشته دا غټه خبره ده که نه بوټاکس زیات نه زیات نقصان صرف دا کیدی شي چې قسم ونه لګي لږ ډوز بره لاندې شي نو کیدی شي یو آیبرو اوچته یو لږ لاندې بیا به خلکو داسې کوي او نو هغې هم لږ ډېر علاج شته چې هغه بیا مونږ څنګه بیلنس کوو خو د دې نه زیات سایډ افیکټس د بوټاکس نشته ها صحیح ده یو پوښتنه ده چې اکثرا خلک وایي لکه یو کور ښکلی ښایسته جوړ کړو خو د هغې مینټیننس ډېر ضروري دی ګاډی دې ډېر ښایسته اخیستی دی خو د هغې مینټیننس ډېر ضروري دی نو د سکن مینټیننس صحیح ده چې لکه بوټاکس دي یا فیلرز دي یا هر څه چې دي هغه تاسو کوئ د دې مینټیننس څومره ضروري لکه تاسو وایئ چې 6 میاشتې دی که نه نو داسې پاسبل ده چې تاسو د خپل سکن د خپل ځان خیال ساتئ د هغې څیز عمر لږ کیدی شي چې زیات شي بالکل جی د مینټیننس کې 2-3 شیزونه ډېر پکار دي ټاپ اف د لاین چې کوم نن ماته ښکاري نن سبا هغه سټرس دی خلک خپل سټرس سم نه مینیج کوي هغې وجې نه د هغوی فیس هم ډېر خراب ښکاري سکن هم ډېر خراب شي ویښته هم ډېر خراب شي همغه سټرس وجه چې خلک د ګډوډ ایکسپریشنز ورکوي یا غصې والا یا هر ټایم داسې ګوري لګیایي دغه شیزونو باندې لږ ډېر ورک اپ پکار دی چې خلک د لږ خپل سټرس لیول ځکه چې اوس ځینې شیزونه دي فار ایگزامپل اوس ګرمي ده اوس د ګرمي نه خلاصۍ نشته خو چې سړی ایکسپټ کړي خو ورته اسانه شي څو پورې نه ایکسپټ کوي هغه ټایم پورې به ته ټینشن کې ګرځي چې اوس د ګرمۍ سره به زه څه کوم سکن دپاره آیډیل دا ده چې خلک د شپې یو ښه مویسچرایزر شو د ورځې چې دی سن بلاک مسټ دی زمونږ خلکو ته چې زه سن بلاک سجیسټ کوم نو هغه وایي چې دا به اوس مونږ به دا ټول عمر به دا میک اپ کوو اوس ټول عمر به خامخا هره ورځ سره تاسو ایج زیاتېږي لګیا دی نو هغې مطابق به تاسو خیال کوئ اوس پهله به مونږ دا 3-3 غنټې د غرمې کرکټ کو اوس چې 15 منټه په نور کې ګرځو بس بیا مې حال خراب وي نو هغه ایج مطابق وخت سره خپل لایف سټایل چینج کوي چې کېږي د سره سکن مینټین کېږي لکه دا خو کنه لکه کلینزر مویسچرایزر سن بلاک تاسو وې دا هغه شیزونه دي چې لکه دا تاسو د سکن عمر چې دی هغه زیات دی او هغه زیات ضروری دی چې تاسو د هغې که غواړئ که نه فور لانګ او ځکه چې ځینې خلک یې هغه لاړ شي هغه سیزونه خو لکه بوټاکس یا مثلا د سکن ډېر خلک چې هغه سکن چې PRP ایون که نه چې تاسو خبره کوله خو تاسو د سر کړو د مخ عام کېږي که نه نو هغه خو وشي خو چې د هغې خیال نه ساتې که نه نو هغه خو بیا فایده نه لري بیا فایده نه لري بیا هغه یو مغسې خفه راځي مونږ ته راځي چې پروسیجر فایده ونه کړه جبکې اصل وجه دا چې دوی ورسره مینټیننس نه کوي مینټیننس ښه ډاکټر صاحب ځینې خلک دا وایي چې بس سهار راپاسي نو مویسچرایزر دې ولګولو یا ځینې خلک د الله لري هغوی خو چې بس کومه ورځ شاور واغستو مویسچرایزر ولګولو یعنی یا مخ یې غوړ کو کني نو بیا خو غوړی نه که نه نو که تاسو دا وایي چې لکه مویسچرایزر سکن ته څومره فایده لري او دا اټلیست مونږ کله کله یوز کو زه خو تاسو ته پته ریګولرلی او صحیح یوز کوم خو دیم چې نور خلک دا وخت ګوري زه ویم چې تاسو ورته وایي مویسچرایزر داسې دی چې د دې یوز ډیلی پکار دی ښه مویسچرایزر او سن بلاک دې نه بالکل خلاصه نشته
دا داسې شیزونه دي چې دا تاسو ته एकदम فرق نه درکوي چې تاسو سکن یا ښه شو ډېر یا ډېر خراب شو یا څه خو چې تاسو کله خپل سکن یو داسې کس سره کمپیر کړئ چې هم ستاسو د ایج والا کزنس شو یا څوک او هغه نه یوز کوي چې تاسو 2 ایئرز پس ګورئ کنه ستاسو سکن کې هغه سکن کې ډېر فرق کوي ډېر فرق کوي او موئسچرایز سکن مونږ موئسچرایز ساتو ډاکټر صاحب د هغې فایده څه ده هغې دا فایده ده چې سکن کې ډیمیج زیات نه کیږي څومره سکن ډرای وي دومره هغې د اپر لیئر چې دی د ډیډ سکن دغه پیل آف کیږي دومره به په هغې کې د سن ډیمیج زیات کیږي ځکه چې نور الټرا وایلټ یو خو نور هغه دی چې کوم نور مونږ پکې ولاړو مونږ ته ښکاري یو هیټ دی یو هیټ دی بیا چې ایون تاسو لکه برآمده کې هم ولاړ یې که نه هغه الټرا وایلټ لایټ چې دی هغه تاسو ته نه ښکاري خو هغه تاسو هټ کوي لګیا دی نو ځکه مونږ دا وایو چې ایون اف که څوک په کور کې هم وي هغه دې دا ډیفینټلی دغه سن بلاک دی یوز کوي تھینک یو سو مچ ډاکټر صاحب چې تاسو راغلی ډېره زیاته مننه لیدونکو بوټاکس حوالې سره ما هم ډېره اورېدلي تاسو هم ډېره اورېدلي خو نن ډاکټر سلمان موږ ته وویله چې بوټاکس وایي څه ده دا کم ایج کې پکار دی چې موږ یوز کړو د خپل سکن مینټیننس څنګه وساتو څنګه د دې خیال وساتو نو هغه هم تاسو د سکن موئسچرایز ساتئ دا نه چې ګرمي د خولې در باندې راځي نو چې ضرورت نشته هغې ته ډېر زیات ضرورت دي اینډ سن بلاک څنګه چې ډاکټر صاحب ووایي نو تھینک یو اگین تھینک یو لیدونکو دا وخت موږ سره دمه ده دمالو واپس راستانه کیږو په خیر پښتونخوا هم پښتون یو نوی سفر ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته د بریک نه وروستو لیدونکو صحت ډېر زیات مهمه دی ښایست هم مهمه دی او ژوند مهمه ده او دا ټولې خبرې د ژوند سره تړلې دي او روغ صحت چې دا غني او پادشاهي ده او دلته کې خبر دا راځي چې څنګه سترګې او غاښونه او غوږونه او د بدن هر یو اټ چې دی هر یو برخه چې دا هغه ضروري ده همدغسې اډوکي چې دي هغه ډېر زیات ضروري دي صحیح ده اډوکي چې هغه سلامت وي که هغه زموږ د ملا اډوکي دي که د خپې لاسونو دي نو ما سره دا وخت چې کوم ډاکټر ناست دی هم پښتون باندې تاسو هغې کتلي په روژه کې به راتلل او هغې موږ سره ډېر زیات په دې کې هیلپ کړی چې څنګه روژه کې موږ خپل خیال وساتو نو نن به زه هغې سره په سټریچنګ چې کوم ایکسرسایز دی په هغې باندې به سره خبرې کوم ما سره ډاکټر برهان فیزیوتھراپسټ ناست دی جی ډاکټر برهان ستړي مشئ ډېره مهرباني جی ډېره مهرباني تاسو ښه صحت ښه دی جی تاسو ښه بالکل دا سټریچنګ چې دی که نه لکه دا که د دې باره کې موږ ته ووایي چې لکه دا اډوکو ته او باډي ته څومره فایده رسي او څه فایده رسي سټریچنګ ها جی ها سټریچز چې دی بیسیکلی جی لکه عمر تیر شي اکثر د خلکو 13 کاله 40 کاله عمر شي خو څوک باډي خپل سټریچ کوي نه هغه افیس ته ځي کار کوي واپس کور ته راځي ټیک شو جی یو روټین شروع وي چې کله تاسو خپل باډي سټریچ کوي په دې کې تاسو پټي په دې کې تاسو روغونه پای کې چې کوم د وینې گردش ته هغه هغه برابر شي ټیک شو جی بلکې سم ماینر لیول باندې انجریز تاسو په باډي کې هلته کې بلډ رسیدو شروع شي او هغه کې اکسیجن هغه ځای ته رسي او تاسو د ریکوري ټایم کم شي د ګولونو د دې سيزونو نه بچ شي بل غټه خبر ده د نجيبي تاسو که خیال وکړئ نو لکه د خلک فلیکسیبل ني کته دا چې لاندې خپل بیا نشم کومز کې یره جوړ پناست کوم معاملې مې درد کې ټوټه مې درد کې دا پټه مې ډېره سخت دي دغه سیز د پاره رجسټریشن انتهایی لازمي شه لکه دا ډېر مهمه ده جی خلک تاسو خبرو کړه ک چرته دننه انجری شي او اسیم لکه مونږ لاس کله کله زنګ پټي موړي رګه موړي مونږ یې زما سټول دلې زما مټه وړي نو هغه دا ور چې مونږ سټریچنګ نکو ها نو دا راته وایي چې سټریچنګ د ماته لګیا چې ما د سي کول کې خزي کتله ماشوم چې به تړلې به چې پرنسونه به بل خپل لاسونه داسې کول کنه هغه سټریچنګ دی کنه زه دا ماشومان هغه سوشي چې کم جوائنټ ته لکه سه فار ایگزامپل زما دا لاس دا ګوتی دي نو دا کچره دی پوزیشن کې نو زما خو پورا اکټیویټي نه پرفارم کیږي کنه لکه دا مونږ ډیلی اکټیویټیز کوو دا دیزه پورم راځي داسې همزي نو دا سټریچنګ دی ته وای سټریچنګ اوکې ټیک شو جی داسې د باډي د هر اندام پکار دی خجی زمونږ سي مسکولر امبالانس چې لکه سپټي سختي او سنرمي د انسان د مخامخ پټي چې کوم دي نو هغه همیشه نرمي او وروستۍ سختي تر سټه پورې نو دې سره تاسو خوب هم ریلیټډ ده که چېرې تاسو سټریچنګ نه کړئ بدن مو ریلیکس نه نو تاسو به وده شئ ګنټه یو نیمه به اوړئ راوړئ خو خوب به نه درځي
چې تاسو په کومه شپه باندې سټرچینګ راکړئ یا په کومه هفته کې سټرچینګ مو شروع کړ یقین وکړئ چې تاسو به څنګه سر کېدئ او له 7 منټه کې به تاسو له خوب راغلی ځکه چې باډي دومره ریلیکس سټرس وځي سره جي سټرچینګ د هر یو ایج کس کولی شي د پاره دغه خو نه دی چې لګا یو ایج والا کولی شي او ډیلی بیسس سره نارمل سټرچینګ څنګه دی او هغه موږ ساری ټایم کیو کو لکه څنګه چې تاسو چې نو د کیږو هغې نه مخکې کو نو که دا موږ ته ووایئ ښه جي ښه داسې دی چې لکه سټرچینګ د 15 کالو ماشوم نه ونیسه د هغو باډي خو خیر ویسې فلیکسیبل ټیک شو جي خو لکه ښه خبر ده که چې هغه لکه اوس اصل کې زه به دا ځکه وایم چې 5-6 سال چې نن سبا اکټیویټیز ډېر لیمیټډ شوي دي ګیجټس دي فونز دي ماشومان هم ورته ناست دي نو پکار دی چې هغې ته مور پلار کوي خپله هم کوي هغه ایج نه میټر کوي جي بله خبره دا ده چې لکه د شپې اوده کېدو نه مخکې خو ډېر لازمي پکار دی جي سهار چې پاسي که مونځ څوک وکړي د هغې نه بعد هم سټرس ډېر لازمي ډېره غوره خبره چې وکړي خو که چېرې ونه شي ماسخوتن خو ډېر لازمي ځکه چې د پوره دن چې کوم سټرس دی ستاسو مایند باندې او د مایند نه سټرس ځي مسلز ته ټیک شو جی نو پای کې څه شي مسل سټیفنس مسل سختیږي لکه کلک بالکل همداسې ده ټیک شو نو تاسو کله سټرچز کوئ او پراپر طریقې سره کوئ نو لکه او زه به یو آسان سټرچ وکړم څه ته چې سلم سټرچ وایي شاید ویډیو به مو سره راشي جي لکه ټي وي باندې به خلکو ته ښکارېږي تاسو دې ته وګورئ ټیک شو جي لکه دیوال سره دا دواړه خپې لګول په ناسته باندې او دا دواړه لاسونه مخې ته رسول ټیک شو جی نو دا د 10 سکند لپاره ایسارول چې مخې ته تاسو ورسوئ دې سره ټچ کوئ لایک داسې که نه لکه دا دیوال دی دا او جی او دې سره لږونه کې سر مخې ته ټیټول په دا ټیک شو جی نو 1 2 3 اپ ټو 10 دا او بیا ریلیکس 10 سکند سره او 10 ځله چې دا ریپیټ کړئ دا د یو سړي دپاره ډېر انف دی جي او روزانه بیس باندې په دې به څومره ټایم لګي 2-3 منټه او پې نه لګي جي دا تاسو وایئ چې لکه دا 10 سیکنډز موږ وکړو او جی او دا به تاسو 10 ځله کوئ 10 ریپیټیشن لس ځله به لس سیکنډو دپاره او 1 سیټ بس لکه 1 سیټ انف دی لکه او انیشل د یو سړی شروع کړي او یقین وکړئ دې سره د پټو دردونه د ټوټي دردونه ټیک شو جي دا چې کوم پټي دي کاف مسل چې ته وایي دا به ورسره خلاص شي د شولډر دپاره که راته ووایي که نه چې لږ د دې دا سټ دپاره دا ځکه چې اکثره نه موږ ډېر سټرس والو یا کار وکړو یا ډېر هارډ ورځ موږ درلودلي که نه نو تاسو څنګه چې وي که نه دلته کې هغه دغه بالکل او هغه بیا خوږېږي موږ وایي دغه دا مټې شخې دي یا درد کوي نو دې سټرچینګ دپاره که موږ ته وایي ښه زه به دې ځای کې لږ پرفارم کوم چې که ستاسو اجازه دی که نه دې کې داسې کار پکار دی چې لکه یو کورسای باندې کېناستئ ټیک شو جي دا یو لاس کورسای لاندې ونیسله ټیک شو جي دې دپاره چې دا ستاسو دا شولډر په بره نه راځي او بل لاس راواغسته او تاسو دا په دې ځای باندې کېښوده ټیک شو د غوږ نه بره اپوزټ سایډ ته او بیا دا تاسو داسې اپوزټ سایډ ته سټرچ کو ټیک شو جی دا به 10 سیکنډ لپاره هولډ کړئ 1 2 3 اپ ټو 10 او بیا به پرېږدئ ټیک شو او دا چې تاسو کوئ نو تاسو باقاعده فیل کوئ چې زما دا مسل ځي او بیا سیم داسې په بل سایډ باندې هم داسې تاسو ریپیټ کولی شئ ټیک شو جی دا د 10 سیکنډ لپاره هولډ کول او واپس پرېښودل ټیک شو جی 15 ځله دا او بیا د هغې نه بعد وروستو لاس کې ښودل مخې ته خپل سټ راوړل داسې او بیا داسې د بل طرف ته میډم داسې نو دا د دې لپاره ډېر بهترین شی دی او ښه خبر دا ده اکثر خلک جي لکه داسې کار وکړي چې دا ګرم ټکورونه ورکوي که نه دا ګرم ټکور نه یې پکار جي لکه د ساینس مطابق چې دی که چېرې تاسو واوره راواخلئ او په تولیه کې بنده کړئ ټیک شو جي 15 منټه دپاره تاسو خپل دا وروستي مسلز پې لږ دغه کې لکه څوک درته وکړي هغه ځای عمرګي داسې هغې پورې کېږي نو هغې سره یقین وکړئ چې لکه تاسو به دومره ښه فیل کوئ لکه تاسو ناټ ګرم ټکور ګرم نه جي ساینټیفکلی دا شی لکه آیس والا که نه هغه ډېر بهترین شی دی لکه تاسو که اکثر خلک جي په کرکټ کې یا فټبال کې انجري وشي یخ بای فریز سپری ورته کوي دا ولې کوي لکه دې پسې وروسته ډېر غټ ریسرچز دي خو زموږ خوا پخوانی هغه د ثقافتي دغه را رواني څوک کورکمن ګرموي څوک شاړشم تیلې ګرموي څوک پې ګرمې روټۍ شګه ګرمه کو په کپړه کې واچو هغه ولا ټکور ورکا اوکې ښه دانه دي که ناجوړه شو نهار سړی چې راځي ځینې مشورې ورسره کله یو شان ټکوري کله بل شان ټکوري د کیمې ټکوري که نه خو لکه یخ ټکور پکار دی چې یقین وکړئ ډېر بهترین محسوس لکه زما د دې خو ځکه تپوس کله زما چې کله سټرس والم نو زما دا ځینې باقاعده وپړسېږي بالکل دا جي اوس تاسو کومه خبره وکړه په باډي کې د ټول نه لومبی مسل چې کوم افیکټ کېږي د برین نه بعد سټرس سړی اخلي په برین باندې د هغې نه بعد ډایرکټ دا مسلز نه دي دې ته موږ ټراپس وایو دا مسلز دا افیکټ کېږي او دا ډېر زبردست شی دی بل به زه یو خبره وکړم داسې ده چې لکه ټریټمنټ د دې لپاره د ټریټمنټ څه شی دی تاسو کوم شور دی اکوپنکچر چې ورته وایي جي هغه چاینیز دغه هغه نری ستنې هغه د دې لپاره انتهایي بهترین شی دی ټیک شو جي خو شا کې چا سره هم کلینیک وي څوک دا کولی شي سرټیفاید وي هغه کپ چې کېدي هغه کپ نه جي هغه خو جامه شوه نری ستنې نری ډرای نیډلینګ ورته وایي اکوپنکچر هم ورته وایي نری ستنې جي هغه پکې لګوي لکه دا داسې لکه پنچر دا مسل
یقین دا وکړه بدل ته کم زیږي اسلام یاره آباد میډم زه به دا کوم زموږ په کلینیک کې موږ دا افر کوو تاسو څه ټایم هم راځئ شئ او جی اوکے سو سرټیفاید کسان موږ سره لکه موږ خپل سوره ټیم یو نو لکه دا تاسو کلینیک کم زیږي د اسلام آباد کې کلینیک F7 کې ده او مین بټای روډ باندې ده باقي په دې کې لکه موږ مسل خدا بیا څه د پای تاسو چې ستنی ډرایو بیسیکلی سوچ چې دا مسل کې کم تاسو غوټ نه یادولې هغه یو بال شانی بیلون شانی د نه خو بارا شانی ټیک شو جی پای باندې ورشي او هغه کې چې کم کیمیکل ډایرکټ دغه شو کولاو شو ریلیز شي یقین وکړئ چې 15 منټه ټریټمنټ دا صحیح دی جی او چې دا تاسو لرکې تاسو ډیر ایزی محسوسوي بجای د دې چې تاسو نه جی نه هغه دومره نری سوی ده چې अब تاسو ته محسوسیږي نه ښه دا زه ګارانټای سره هم अब تاسو ته محسوسیږي نه او چې محسوس وکړم ډاکټر برهان جرمانه ضرور جی ضرور آی کې دا د جی لکه زه دا صرف هم چې لکه د میډیسنز نه تاسو هر شپه لګي پیناډول خوري نیورول فور خوري مثلا ریلاکسنټ خوري اساس تاسو معده هم خرابوي نو دینه خطا ده چې تاسو په الټرنیټ میډیسن دنیا په الټرنیټ میډیسن تللی ده جی مونږ پاتې یو جی لکه مونږ هم پکار الټرنیټ میډیسن او نه پکار د تاسو غو ډاکټر چې راځي و دغه وایي مونږ ته کنه نو خامخانه پکار دي ځکه چې انټي بایوټیک دادی چې هغه ته وخوري نو یو بیماری خو ټیک کې خو درې کارونه درکې نور پیدا کیږي او زمونږ زیاتره خلک تاسو وی د معدې پرابلم دی نو خبردار چې سونه دوايانې کمی واخلي دومره زیاته خبره ده ښه ارکن نساء راځم کنه ځکه موږ ګورو اکثره خلکو ته دملا د مورو چې کم دی پرابلم یې ارکن نساء کنه او د دې باره کې تاسو موږ ته وایي چې د دې د پارم سټریچنګ ټیک دی کنه د سره میډیسن لوزینی خلک دی اپریشن کوي دا ها جی دا سی کنه نجیبی چې لکه ارکن نساء یا په انګلیش کې تشیاټیکا وي ټیک شو جی دا د مهرو د وجه کیږي صحیح شو عام طور لکه څنګه L3 L4 L4 L5 L5 S1 دا مسلې ټیک شو جی په دې کې ډیسک بلج شي په دې کې چې کله ډیسک بلج شي نو هغه سو شي د ستاسو د ملانه شروع شي او لاندې تر پنجې پورې هغه درد زی تا ډیر خلک سکه جی ډیر خلک دې د پارسو کې خپل اکټیویټي لیمټ کې حقیقت ته چې یو ځای درد کوي اپ هغه باندې وزن نه چي نو سو شي هغه سره ټول پوسټر ګډ وډ شي صحیح ده جی خاطی د پارا میډیسنز خوري میډیسن خو پین کیلر دی فار د ټایم بینګ هغه ته ریلیف ورکي خو لکه هغه پراپر دا کیږي نه نو دا ډیسک بل مده چې روستو راوته دي نو دا د ریډ کې هډي چې سپاین چې کله کولاو شي دا واپس خپل ځای ته شي نو دا مسله به حل شي دې د پارجي خلک اپریشن کوي خو زما په خیال تاسو په 90% خلک 90% خلک داسې ګوري چې ما د عمله اپریشن کړو اوس ټی دی نشم رور زدا سې کېدې نشم رکو نشم کولی په کورسای باندې مونږ کوم لاندې نشم کېناسته دوم دسي د بالکل او کورسای باندې هغه څه دي چې ایکسرسایزز دا اوس دای به کتون کې وګورم په ټي وي باندې راځي میکنزي ایکسټنشن ایکسرسایزز وته مونږ وایو درې سلور ایکسرسایزز وي ټیک شو چې چاته هم دا پرابلم دی هغه پکار دي چې پزماکه باندې یو دوه بالښتونه نرم کیدي او دا نوم چې دی او هغه باندې الټا ود شي ټیک شو چې د 10 منټ لپاره د 10 منټ لپاره ود شي هغه سوچ چې ابل کولاو شي هغه کې ریکوایلینګ فورسز خپل نه تاسو وایي چې دا بالښتونه داسې کیدي لکه دا اوس بالښت د پاسه بیا د خېټه باندې پریوزي دوه بالښتونه نرم کیدي د هغې د پاسه داسې لکه دا بالښت دی نو خېټه به د بالښتونو د پاسه راځي ستاسو باډي به داسې شي جی زموږ باډي به داسې شي ټیک شو جی دا چې کله داسې شي د ځمکې نه لګي قوت کشش ګریویټیشنل فورس صحیح ده جی نه بس کوي دا ډیسک چې دا د غبارې په شان دا به خپل ځان ته راکاږي نو دا خپل ځای لذي ایوری ډے 10 منټس دا ایوری ډے 10 منټس ټیک شو جی دا غې نه بعد څه دي چې په دغه حالت کې 10 منټ چې پوره شو غړای ته وګوري بیا خپل سینه راوچتول په بره او واپس څنګه خلک ډډ نو باسي خو چې دا نوم د ایریا لګدلی صرف د سینه راوچتول او واپس کاته کول دا سونه ټایم دام لزله جی دام لزله او رو کنه نه جی نه سلو ایکسرسایز هر یو سلو پرفارم کول دي په دې کې لګی جی 2 نمبر نه د پکا چې زر ځان د خلاصي لګا ډیره زیاته مننه سټریچنګ چې دا فکر نه کوم چې موږ په یو سیګمنټ کې به ختم شین را روان پروګرامونو کې به هم مونږه په دې باندې خبرې کو ډاکټر برهان ډیره زیاته مننه ثانک یو سو مچ او لیدونکو دې سره مونږه د مالو د منورو سره اسانه کیګو په خیر پښتونخوا بخیر علی ستړي مشي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو دنیا ډیره زیاته ښایسته ده او بیا چې انسانانو ته خدای پاک کوم ټیلنټ ورکړی دی او هغې په ذریعه باندې مختلف فیلډز کې مختلف کارونه چې کله کېږي نو د دنیا ښایست نور هم ښایسته کېږي دا هم چې دا څه څیزونه مصنوعي خو یقین وکړئ چې هغه د انسان د لاس نه کله هغه څیزونه جوړېږي نو که هغه پینټینګز وي که هغه مجسمې دي او ما سره اوس دا وخت داسې یو ځوان دلته کې ناست دی چې هغه ډېر زیات ټیلنټډ دی
هغې سره موږ انټیریयर ډیزاینینګ باندې خبره کوو، هغې باندې به سیټ ډیزاین کله چې تاسو یو خو هغه سیټ چې ټلویزیون کې کله پروګرامز کېږي، ډرامې کېږي، تھیټر کېږي، هغې دپاره جوړېږي. کوم چې د واده خادي کېږي تاسو ګورئ که نه هغې دپاره بیل سیټس جوړېږي. بیا د هغې نه علاوه چې کوم مجسمه جوړېږي د ډېرو خلکو هغې سره هم شوق وي که نه، نو دې هلک له هر څه ورځي. دې رباب هم ډېر زیات ښه غږي که اوس تاسو سره میلو شي نو تاسو ته به رایاد شي چې دې خو ما سره روژه کې میلمه و. ما سره ناست دی عدنان حیدر. ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. څنګه تاسو؟ تاسو ښه یاست؟ طبیعتونه ښه دي؟ ښه. نو عدنان ماشاءالله دومره ټیلنټډ دی چې خلک یو کار چې دی هغه سر ته نشي وړی او تاسو مجسمه ساز یعنی مجسمه جوړول ډېر زیات ګران کار دی. بیا د هغې نه پس چې دی نو تاسو انټیریयर ډیزاینینګ، بیا د هغې نه پس سیټ ډیزاینینګ که نه او بلا شي نور کارونه چې دا وخت به تاسو بیا په سکرین باندې لیکلي هم راځي. نو عدنان او بیا رباب خو تاسو ویل زما شوق دی. نو عدنان دومره ډېر ټیلنټ چې کوم دی دا د پاړه چنار د کم غرونو نه چې دی دا تاسو سره راغلی دی او څنګه راغلی دی او څومره دومره ټیلنټډ یې ماشاءالله. دا آرټ خو چې کوم دی دا خو د الله تعالی صفت دی او هغې خوبصورتۍ نه مونږ لږه راټوله کړې دغ کماوې. بالکل. نو بس هغه لږ محنت کوو، لګیا یو او ستاسو شوق دی دې سره، ځکه چې هر یو کار کې اله پرمختګ کولی چې که ته یو ډاکټر یې که یو انجینیر یې که یو ایون زما غوندې یو هوسټ یې خو چې تا خپل کار سره شوق نی که نه ته هغې کې مخکې ډېر نشې تللی بیا که نه. او لکه زه چې ریډینګ کوم نو مالا خوب راځي، خو چې کله سکلپچر جوړوم نو ټوله شپه مالا خوب نه راځي تر سهاره پورې. ایګزیکټلی. د لکه زما ته ډېر خلک وایي که نه چې یاره ته بزنس طرف ته راشه، ما ته ډېر وخت نه وایي. ځینې راته وایي سیاست طرف ته راشه، نو زما کار نه دی، زما په مازغی نه رسیږي. زما کار کیمرې مخې ته دی، زیات نه زیات پروډکشن ته به وي. لکه څنګه چې تاسو اوس آرټ هغې کې نو تاسو مجسمې هم جوړوي، پینټینګ دی او که رباب غږوي، دا ټول یو کلچر یو آرټ سره تړلي دي که نه. نو د زه مې مچېره که زه ډېر هم څه توره وکړم نو کېدای شي د کیمرې شاته پروډکشن کې کار وکړم، هغه هم چې کله مازغه مې لږ کول ډاون شي ایز ان اکټرس او سکرین پرسن زمونږ هم خپل څه مسلې مسایل نو که هغه دغه شي نو زه هغه ته راتللی شم. خیر واپس تاسو ته راځم. عدنان دا راته ووایه چې اول به زه ستاسو نه تپوس کوم مجسمه که نه د ډېرو خلکو شوق وي د دې کار، نو دا راته وایي چې مجسمه چې دا هغه زده کول څومره ټایم اخلي او د دې زده کول څونه ایکسپنسیو دي که نه، لکه څوک یې افورډ کولی شي نشي افورډ کولی، که دا راته ووایي تاسو. نو دا خو مختلف ټیکنیکس دي که نه، لکه دې دپاره اول خو شوق ضروري دی، شوق وي او بیا به سټډي کوي د دې دپاره. لکه اوس مونږ چېرته هم چې کینو نو زمونږ بیکګراؤنډ کې چلیږي چې یاره د فیس څنګه دی او فیس کټ څنګه دي، هغه باندې مونږ 24 اور مونږ سټډي کوو، هغه باندې مونږ لګیو بیک اف دی مایند، مطلب چې شاته مونږ پیسې نه مثلا زه یم که نه او زما سکلپچر سره مجسمې جوړولو سره زما شوق دی، نو دا راته وایي چې زه هغه که زده کول غواړم نو دا څونه ایکسپنسیو دی. بالکل مختلف ټیکنیکس دي که نه. مونږ دا خټو کې جوړو نو خټه خو هر کور کې موجوده ده، خو که هغه خټه ته بیک کوي لکه پخې که نه هغه بیا بیل ایکسپنسیو راځي او که بیا ته هغه فایبر ګلاس کې زده کولو خبره زده کولو دپاره د 4 سال لګي، کم سے کم 4 سال. لکه د آرټ خو داسې فیلډ دی چې دا تر ټول عمر پورې چلیږي، دا مونږ زده کول مونږ اوس هم زده کول کوو لګیا یو. خو چې بیسک کوم زمونږ کورس دی هغه 4 ایئر کورس دی او 4 ایئر کې دا 4 ایئر کې دا او بیا د هغې نه وروسته تاسو د چا مجسمه هم جوړولی شئ. بالکل 4 کال دغه نه وروسته. ښه دا راته وایي چې دې کې پیسه شته دی چې 4 کاله دا ووایي سړی پیسه خو لکه زمونږ معاشره کې زیاتره خلک دا وایي چې د دې سکوپ نشته، خو سکوپ په هغه انسان کې دی چې هغه انسان چې څومره محنت کوي نو هغې له به هغه حاصله ملوي. لکه اوس مختلف ادارې دي، لکه ما په لوکورسا کې زیات کار کړی او لوکورسي سره زما اټیچمنټ دی، نو هغې ته زه پروجیکټ یې کوم بس انکم راځي. PNCA ته کار کوم او داسې آرمي ادارو ته کار کوم. نو تاسو دا وایي چې که تاسو کې ټیلنټ وي ستاسو کار دومره اعلی وي نو تاسو لپاره پلیټ فارم شته دی. بالکل د ستا هنر ته هغې پی کېږي نه. بالکل. نو هغه ټوټل تاسو خبره کوي چې لیک خبره د عکس شوق کې د کله چې ستا لکه داسې به ډېر خلک چې مجسمې جوړي، خدای چې کله عدنان یې جوړوي نو عدنان څومره شوق سره څومره محنت سره هغه جوړوي چې هغه بل څوک جوړولی نه شي، یا عدنان یې دومره ښه جوړوي چې زیاتره خلک تاسو ته وایي چې موږ لپاره دا کار وکړي. دا خبره ده.
ها صحیح ده. واپس اوس راځم د انټیریر ډیزاینینګ چې کوم دی کنه دا راته وایي چې تاسو د افیسز کوي د کورونو یا څه د دې باره کې لږ موږ ته وایي. مختلف پروجیکټس وي زمونږ لکه زما زیاده تر انټیریر کې د سیټ ډیزاینینګ اور کورونو کې هم زه کار کوم اور افیسونو کې لکه زیاده تر ما نه خلک تپوس کوي چې لکه زمونږ کور کې یو ماشوم د ماشوم د پاره سټډي روم څنګه پکار دی لکه دا میټر کوي کنه لکه اوس ایلډر ایج والا خلک دی هغه د پاره کوم هغه الیمنټس پکې اچول دی هغه روم کې چې هغه روح پکې خوشاله وي لکه زمونږ خو هر یو کور کې بس صرف سپین رنگ ولګي کنه بالکل هم داسې لکه دا غسی مطلب خو نه دی د انټیریر کنه انټیریر دا مطلب دی چې اوس لکه گرین کلر دی هغه خپل یو مینینګ دی هغه خپل یو اسنس دی هغه خپل یو میتھډ فیل دی لکه د وایټ کلر خپل دی خو چې اوس یو ماشوم دی هغه به مو څنګه سټډي اول به د ماشوم سټډي کوو هغه کوم مزاج والا خلک دي نو هغه په مطابق بیا هغه انوایرنمنت ورته جوړ کو نو هغه بیا ګرومینګ ډیر خپل کیږي. ها او همداسې د خلکو همداسې تاسو کورونه چې د انټیریر هغه کې کار کوي چې تر څو تاسو پته ولګي چې د دې کور خلک کم موډ والا دي یا موډ والا دي بالکل هغه په مطابق باغ زیاتره خلک وایي چې موږ انټیریر ډیزاینر سره خبره ځکه نه کوو چې هغه موږ ډیر ذاتي پیسې علي نو دا ایکسپنسیو دی زیات چې تاسو کله انټیریر ډیزاین ایکسپنسیو خو دی خو په دې چې ته یو شی باندې څه مهنت کوي پورا مایند په لګای پورا باډي انرژي په لګای نو هغه خو اوبویسلی څه هغه بلګ کار ګرځي ایکسپنسیو به هغه غنه خو بیا بدای چې هغه به لګیم ډیر زیات خو تاسو ویل چې لکه روم داسې په کار دی یا کمره داسې په کار چې ته پکې ناست ستا روح پکې خوشاله خو تاسو د رنگ خبر او چې لکه نورمالي اکثره خلک سپین رنگ ورکی کورونه دا خو کلرز هم افیکټ کوي ستا مایند چې په کم کور کې یا کم روم کې ناست دي بالکل هر یو کلر خپل مینینګ دی خپل فیل دی کنه ماشومان لا اکثر مونږ کتلی دي چې پینک کلر کې پینک اور یلو او دی کلر او دی کې مکسچر هغه کې هغه زیاده ماشوم د پاره نو دا ضروري چې ماشوم د پاره دا روم داسي باید کلر شي یا ډیزاین شي. ها بالکل لکه ریسرچ شوی دا غشي چې لکه یو عام بچی باندې اور یو دا غسی بچی باندې دوی دوانو باندې ریسرچ شوی دی نو هغه اوبویسلی سم مایند لګ ډیفرنٹ ها صحیح ده. افیسز کې چې اکثر تاسو انټیریر ډیزاینینګ او دا دغه کوي نو هغه دلته خو تاسو د کور خلکو ته ګوري افیسز چې کله کوي هغه بیا څنګه افیسز هم لکه خپل یو فیل دی کنه لکه ته چې اوس په پراپرټي افیس کې ناس وي هغه بیل مونږ هغه جوړو لکه یو غټ افیس دی اوس لکه ما سېنیټ اف پاکستان کې کار کړی دی هغه کې افیس کې مونږ بیل فیل ور کړی دی او یو پراپرټي والا بهر ته مونږ بیل فیل ورکو ها نو لکه تاسو ګوري چې د افیس جوړیږي د پاره او د کې به کم خلک کینی نو د هغه مطابق تاسو بیا هغه د پاره کار کوي. ها صحیح ده. دا راته وایي چې سیټ ډیزاینینګ د ټلویزیون د پاره چې دی هغه هم ځان ته یو ګران کار دی ځکه نو که تاسو راته وایي چې تاسو څنګه سیټ تاسو ډرامې د پاره جوړوي کنه صرف پروګرامز د پاره چې کوم سیټ تیاریږي هغه باره کې لږ مونږ ته وایي. ما زیات تر کار لاهور کې کړی دی د سیټ ډیزاینینګ او هغه پکچرز هم شته دي نو هغه مونږ ډرامې ته کړی دی لکه اټ ا ټایم دن کې به 3 ډرامې وکیدلې نو هغه ته ډایرکټ به مونږ چې تاسو تھیټر یادوي کنه هغه کنه چې هغه ته تھیټر سټیج د پاره هغه د پاره ما کار کړی دی. صحیح زی ټي وی لپاره ها نو دا راته وایي ادان چې زمونږ اکثره خلک چې دی هغه وایي چې د سیټ ډیزاینینګ چې کوم دی هغه زیاتره هغه وخت کار راځي چې کله ته یو شو بي د ټي وی سره یې نو ساده کار راځي کنه عام لایف کې په کار راتلی شي نه دا خو عام لایف کې هم لکه اوس یو کور کې هم په کار دی چې هغه موږ لګ بیک گراوند جوړ کو لګ ورته گرینری جوړ کو دا ډیر ضروری شی دی کنه لکه موږ خلک اګنور کوي او دا ډیر ضروری دی. ها دا راته وایي کنه چې لکه سیټ خو په ډرامو کې اکثره لګي څنګه چې ما تاسو یا د پروګرام لپاره لګي عام جون کې بس څنګه به سیټ لګوي لکه د انسان په مزاج باندې ډیپند کوي لکه زما کور دی کنه نو زما کور خو جوړ دی کنه نو کې بس څنګه سیټ لګيږي اوس لکه زستا کور چې ستا به مایند لګ پړاو کول پکار وي کنه لکه اوس زما کور دی زما گرینری سره ډیر شوق دی ها اور گرینری زما هر یو ځای کې زما نو خو به انټیریر کې رانلو یا ایکسټیریر کې راضی دي کې هم راضی خو انټیریر کې هغه به لګ بیل ډیفرنٹ فیل ور کوي کنه لکه اوس یو کور کې گارډن دی هغه بیل دی او نه او ما خو داس وی لکه سیټ چې مونږ لګو کنه لکه موږ دا سټوډیو د مونږ ناس یو کنه
نو په دې کې لکه موږ د ډرامې سیټ لګو یا زما پروګرام چې ختم شنو دی کې به یو بل پروګرام کې به د اغي سیټ ولګي نو ما د اغي پوینټ اف ویو سره خبره کوله که داسې سیټ چې لکه څنګه تاسو چې تھیټر ډراما او سټیج باندې نو تاسو سیټ لګولو کنه د دې ډرامې نو کور کې خو سیټ نه لګیږي نه نو هغه کور کې خو یو بل فیل دی خو یو بل شی دی کنه خو د سیټ خبره کوم کنه چې لکه زیاتره خلک چې کته ټي وي کې کار کوي نو هغه دای چې سیټ ډیزاینر د لپاره دای چې د سیټس لګي ډیفرنٹ پروګرام لري ډیفرنٹ ټایم کور کې خدای چې تا یو ډیزاین کو نظر خبر ده خو به یو څه ټایم یو کال دوه کال درې کال بلکې ډیر خلک خو 15 کال هغه ډیزاینینګ د هغه چلیږي کنه خو خو سیټ سره نشو مونږ دغه کوله هغه انټیریئر کې هغه انټیریئر کې راځي دا خبره مې کو ښه عدنان دا راته وای کنه چې دا مجسمه چې تاسو جوړوي نو اکثره موږ ته کتلی کنه چې صرف دومره وی لایک جی صحیح ده دونه صحیح ده او نو ځینې موږ کتلی چې فل وی جی فل فیګر والا کنه نو دلته د هغې رواج ډېر نشته دی که خلک جوړی نه که څنګه یا هغه ګرانه دی بیا هغه موف کول چې هغه ته جوړ کړي یو ځای نه بل ځای ته کور کې لکه د دې سپیسیفیک مونږ څه پروجیکټ کوو یا آرمي ته دی یا په میوزیم ته دی لکه رواج اوس کم دی لکه ځکه چې بهر مونږ لاړ شو نو هلته که تاسو کتلي ډیفرنٹ لکه د یورپ طرف ته مونږ لاړ شو نو د هغې مختلف دغه چې دی هغه جوړ کړي لکه ایون انډیا طرف ته کوم لاړ شو هغه خو مذهبي هغه سره کوي کنه خو یورپ ته مونږ لاړ شو نو ډیر خلک هغه جوړ کړي باقاعده کنه فل باډي والا زمونږ طرف ته دومره رواج نشته پاکستان کې رواج نشته بالکل لکه اوس ایران کې د زمونږ علامه اقبال مجسمه چوکونو کې لاګېدلې دي نو هغوی ورسره دوره مینه دی لکه زمونږ خلکو بس دیشي طرف ته زیات توجه لا اوسه نشته کم دی لکه زمونږ مجسمه څونه ټایم کې به جوړیږي دا چې کم تاسو جوړوي یو مجسمه فار ایگزامپل دا په ډیپینډ کوي لکه مونږ ریل فیس جوړو نو هغه باندې میاشت پورې ټایم هم لاګي کم از کم ورځ کې څونه کار پې کوئ 6 घंटे 7 घंटे 6-7 घंटे کار کوي تقریبا میاشت باري ثانک یو عدنان شیرال ډیره زیاته مننه ثانک یو لیدونکو وخت موږ سره دمره دمالو بیا واپس راستانه کیګو بریک دما ستړي مشي په خیر علي په خیر پښتونخوا ته لیدونکو د پاکستان ډېرې سیمې داسې دي چې هغه قدرتي ډېرې زیاتې ښایسته دي صحیح ده او دغه کې زمونږ یوه سیمه چې ده هغه د هزارې هم ده چې د هغه ځای خلک او د هغه سیمه چې کوم ده هغه ځان ته یو ښایست لري او ډېر ټالنټډ خلک هم لري ما سره چې اوس کومه میلمنه ناسته ده هغه اکټر هم ده هغه سینګر هم ده نو راځئ چې ورسره ملو شو ما سره ناسته شهناز عروج ستړي مشئ څنګه تاسو ښه شهناز صحت ښه دی شهناز خو تکړه په دې باندې چې د سټیج باندې هوسټینګ او ډېر کار کړی دی زموږ په فیلډ کې موږ دا وایو چې ریډیو او تھیټر چې دی یا سټیج چې کوم دی ټول نه ګران کار دی چې هغه سړی مخکې یوسي نو دا راته وایي چې د اکټینګ نه نوې خوشحاله نو سینګینګ ته راغی که د سینګینګ نوې خوشحاله چې اکټینګ ته راغی دواړو کې کم یو تاسو زیات نږدې دی وخت ما ته سینګینګ دی او مخکې اکټینګ کول هوسټینګ کول او بیا سینګینګ ته راغلی یم نو سینګینګ کې څنګه تاسو چې وایي چې لکه زما سینګینګ خوښ دی نو دا هم باقاعده بیا زده کړه وکړه د دې لپاره یا اوس هم زده کړه کوئ که نه دا بس الله طرف تاسو سره یو ټالنټ دی ځکه سینګینګ هر څوک کولی هم نشي که نه سینګینګ ډېر ګران کار دی ځکه چې دې کې تلفظ ډېر اهمیت لري او سینګینګ ډېر ګران کار دی او زه ډېر ژبه کې سندرې وایم بلوچي سرایکي سندي مارواړي نو دا پښتو دا راته وایي چې اکثره نه خلک له پښتو نه ورځي خو هغوی پښتو کې سندره وایي نو داسې تاسو له بلوچي هم صرف سندره سندي کې وایي که نه هغه ژبې تاسو له درځي ژبې نه درځي خو بالکل ویلی دي نو دا به څومره خوند وکړي که نه چې د بلوچستان د سیمې کې یو سونګ چې تاسو ویلي که هغه موږ ته لږ غونډه کې ووایه جی بلوچي बाबुले सी रेशम बिमल्ले वशमल्ले बाबुले सी रेशम बिमल्ले वशमल्ले चिमा बिमल्ले ډېر ښه موږ لږ ساعت بڑا مشکل ہے میں نے جو نا ریکارڈنگ کی ہوئی ہے نه زه پوهېږم اصل کې کومه ژبه چې تاسو نه درځي صرف سینګینګ لپاره هغه
سکرپټ تاسو ته مخکې پروت او تاسو هغه باندې ریهرسل کړي هغه د کړي ښه نو دا راته وایي چې تاسو میوزیک کې مو څوک وخت دی سینګرز هم څوک وخت دی څوک اورئ تاسو مهدي حسن صاحب ها او میډم نور جهان ها ډیر ښه پښتو کې زرسانګه زمونږ د مونږ زرسانګه خو مونږ دا وایي چې لکه دا هغه د هغه آرټسټانو نه زمونږ چې کلچرل لکه مونږ سره دغه نیمول بدل نشي لکه څنګه چې پنجاب طرف ته مونږ ګورو ریشما بل نشته کنه ریشما چې څنګه وکړو نو زمونږ پښتونخوا طرف ته زرسانګه دا ښه نو دا راته وایي چې تاسو ته زیاتره چې تاسو سونګ وایي نو پښتو کې درته اسانه کې بلوچي کې خپل کم یو جبه زیاته انجوای کوي چې کله ته پکې سونګ وایي پښتو ډېر خوند کوي ها جی ها صحیح او غزل تم هغه کوي چې یعنی غزل هم وایي کنه زیاتره زوی چې مست سندري وایي خو اردو کې غزل خوان کوي خاص صحیح ده د چا غزل زم ډیر زیات خوښ دي یا کلم چې تاسو وایي کنه خلک فرمایش کوي مهدي حسن صاحب کنه کم یو خوب گو پھیل گئی بات نا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں ہاں دا خو چې راته ونه دا خو کیږي نه کیونکہ سب نے زندگی میں ایک دفعہ پیار تو کیا ہے پتہ نہیں بہت دفعہ کیا ہوگا صحیح بات ہے پیار تو کیا ہوتا ہے کسی لگ بار آتا ہوا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں میں تو مر کر بھی میری جان تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سب ہیں ډیر ښه ابھی گلا خراب ہے بہت گلا بالکل خراب نہیں ہے بالکل خراب نہیں ہے ہم بہت دیکھے ہیں ہمارے کیمرہ مین سب کہہ رہے ہیں کہ واہ کیا بات ہے ہاں زبردست ښه دا راته وایي چې تاسو ایکټینګ هم کړی دی که نه صحیح ده نو دا راته وایي چې ایکټینګ زیات ګران کار دی که سنګینګ مونږ خو چې دواړه ګران دي خو بیا دواړو کې کمپیر کړو نو کم یو ګران دی زیات سنگنگ ګران کار دی صحیح دا ګران کار اوس مونږ دا نه پوهېږو دلته راغلی زه خو د ذکر نه کوه که دا ته چې سندي کې څه لږ غوندې یو دوه لاینز ووایه ډېر نه زم چې بلوچي مو ویله اردو وشو او اوس هم چې دا سندي نو زه صرف غواړم چې زموږ په خیر پښتونخوا کې د ټولې صوبې را یوځای شي د پاکستان که نه او نو څونه خوند به کوي سهار پوره یو پاکستان به ورنه جوړ شي ښه کھڑی نیم کے نیچے اچھا ہاں کھڑی نیم کے نیچے کھڑی نیم کے نیچے ہوں تو ہے کلی جاتڑو بتاڑو مانا چھانی مانی دیکھ لے کھڑی نیم کے نیچے کھڑی نیم کے نیچے جیر میرے میولا برسے جیر میرے میولا برسے کوئل کوکم مور پپیا میٹھا بولے کوئل شور مچاوے ہوں تھنا پوچھا چھیل بمبریا ہے کلی جاتڑو بتاڑو مانا چھانی مانی دیکھ لے کھڑی نیم کے نیچے کھڑی نیم کے نیچے اوٹے پڑیو رینگڑو رڑیو رڑیو جاوے اوٹے پڑیو رینگڑو رڑیو رڑیو جاوے ساس جی تھارو چھیل بمبریا ماسا لڑیو جاوے ہوں تھنا پوچھا چھیل بمبریا ہے کلی جاتڑو بتاڑو مانا چھانی مانی دیکھ لے کھڑی نیم کے نیچے کھڑی نیم کے نیچے ډیر خوند خو یې وکړو خو دا څه شی وایي یہ کہہ رہی ہے کہ میں کھڑی ہوں نیم کے نیچے نیم نه لاندې اور آتے جاتے لڑکا مجھے چھیڑ رہا ہے اور بچہ میرا جو ہے وہ رینک رہا ہے بچہ میرا رینک رہا ہے پښتو کې راته وایه ټرانسلیشن پښتو صحیح دی ښه دا وایي چې نیم ونې لاندې ولاړ یم او هلک چې ځي راځي او ما چیړي دا چیړلو ته تاسو څه شی به م وي چیړلو ته څه کوم ورډ تاسو یوز کړو نیمړې نیمړه یس ها صحیح نیمړه مینس چلډرن چایلډ
ها 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 صحیح ها نو اوس داسې چل چې دا خو اوس کې دی نه چې لکه موږ بلوچستان ته لاړو سیند ته پکې لاړو او پنجاب ته پکې لاړ نه شو نو خلک به چې ډېر پنجابي سونګ هم نجیبې ته چې ورځي نو دا مراته لګه زمزمه کې Piki pegi channa tare andilo, piki pegi channa tare andilo, tu aje bhi na aayo sajna, hai tu aje bhi na aayo sajna, piki pegi channa tare andilo. ډېر ښه دا دی دا د دې مطلب څه دی چاند لوخ هغې روشني ته وایي که نه رڼا ته وایي رڼا لیک شو اوس زر راځه ګلونه مې تازه اچولي دي دا خرابېږي زر راځه نن سبا خو ګرمي داسې به هم ګلونه چې ګجري دی اچولې به زر خرابېږي نو زر راځه ښه ډېر ښه اوس راته دا وایي چې تاسو په خپله چې دی سینګینګ له راغلي یې نو تاسو په خپله څومره سانګز راغلي دي اوسه پورې تقریبا 2-3 البم کړي دي ها پوره البمز دي کنه نو دا ډیفرنٹ ژبو کې دي کنه لکه بلوچي دي کې یو سندره ویلو هندکو کې زیات سندرې دي کوم ژبه کې ویلې دي زیات اردو کې ویلې دي ها زیات اردو کې ویلې دي ښه صحیح ده نو اوس که تاسو خوښه تاسو یو سانګ دی بي بي شیرینې چونکې دا خو یو فوک سانګ دی ډیرو سندرغاړو ویلې دی ډېر خلکو ویلې دي او تاسو ویل دي نو راځي چې وګورو چې دومره سندرغاړو ویلې دي چې محترم عروج هغه څنګه ویلې دی راځي چې دې ته غوږ شو صحیح ده او هغه به خو موږ سره سانګ هغه ټریک شته دی زما ډېر زیات خو نما وي چې هغه موږ پروګرام کې دوی ته پلی کوو او دوی به موږ ته هغه سندره چې دی بي بي شیرینې هغه به اورو خوند به ترې نلو صحیح ده اوکې بي بي شیرینې
بیبي شیرینې زیړې ګلې را باندې واچو سرشال جوړه لاسونه د ډیرو سندرغاړو په اواز تاسو اورېدلی وای نن تاسو د شهناز عروج په اواز باندې مو اورېده د دې نه مخکې هم تاسو اورېدلي خو په خیر پښتونخوا کې به تاسو په فرسټ ټایم باندې اورېدلي او شهناز عروج دا راته وایي چې دا ژبه زده کول اسان کار نه دی کله چې ډېر ګران کار دی که نه او اوس دای چې کله تاسو سونګ وایي نو ظاهره خبره په هغې باندې پوهېدل دا شي چې لکه ته څه ویې لګیا لکه اوس چې ما تاسو نه د سیندي هغه سونګ سیندي ژبه کې تاسو نو ما تاسو د دې څه مطلب دی نو تاسو په هغې باندې ځان پوهول بیا هغه لفظ داسې تلفظ کولو که ګوره سیندي بالکل یو بل شانې تلفظ دی بلوچي بالکل بل شانته کې دی که نه او هزاري طرف ته زیاتره خلک هندکو چې د هغه ژبه چې د هغه هندکو خواته ابټاباد طرف ته دې طرف ته دا هم ویل کېږي که نه نو ستاسو خپله ژبه چې د هغه هندکو ده او هندکو سره ما دا رایاد شو چې پښتو شوه بلوچي شوه هندکو کې نه ده شوې هندکو کې ټپې ویم هندکو پښتو دواړه زما مدر ټنګ دی ښه د مورنۍ ژبې هم دي دواړه نو بس بیا خو د مور حق کېږي او دا خو مور خو به خفه کول نه غواړي چې پښتو کې وایي هندکو کې نه هندکو کې ټپې په هندکو کې هم شته دی په پنجابي کې هم ټپې هغې ته ټپې وایي که نه هندکو ټپې چې دي هندکو پښتو ټپې ډېر خوند کوي ښه نو پلیز بیا خو راته یو څه ووایه که نه هندکو کې بیا زړه بړاس په باسما خپلانو ته خپلو خپلوانو ته پلیز آو زم ډېره تنګ یم زما طرف نه آو پلیز یعنی د خپلو عرضې کې چې کوم دی که نه وایي لوگوں کے رشتے دار اور ہمارے یعنی هغه د خلکو خپلوان او زمونږ د خلکو هغه هیلپ کوي زمونږ هغه پرابلمز جوړوي ہر جگہ کے داسی دی ہمارے صرف ہم لوگ اپنوں کے لیے اچھے نہیں پرایوں کے لیے اچھے صحیح دیٹ نوز بہ ہندکو کی تاسو نے سوٹ اپی چھلا میرا جی ڈولا تسیاں او اسیاں نے اوئے تو سادیاں دماں وے پچھائے اسی پھیرے پانے اوئے تو سادیاں دماں وے پچھائے اسی پھیرے پانے چھلا میرا جی ڈولا پیرا چپل ہوائی پاواں اوئے ساڈا دل نہیں کہندا تساں نال جدائی پاواں اوئے ساڈا دل نہیں کہندا تساں نال جدائی پاواں چلا میرا جی ڈولا سلٹے دا بورو سی اوئے گڈی اتے لت رہ کے مایا رویا ضرور سی اوئے گڈی اتے لت رہ کے مایا رویا ضرور سی چلا میرا جی ڈولا کوئی دانے گونگریاں دے اوئے اسی وے ملنگ پھر دے دوواں چشماں تیریاں دے اوئے اسی وے ملنگ پھر دے دوواں چشماں تیریاں دے واه ډېر خوند یې وکړه ډېر یقینا تاسو هم د شهناز عروج د غږ نه خوند اخیستی او شهناز عروج چې آرټسټ ده د هغې نه علاوه زه خبرې کوم چې نن دا په خیر پښتونخوا ته راغه سهار سهارې زموږ په خیر پښتونخوا کې څونه صوبې رايوځېږي او دا ټول صوبې چې رايوځي شي د هغې نه جوړ شي پاکستان داسې ده که نه دا ټول رنګونه چې رايوځي شي ښه عروج دا راته چې تاسو هوسټینګ هم کړی دی که نه لکه قربانتوب هم کړی دی نو هغه ستاسو ایکسپیرینس څنګه و ښه دی یا هغه ستاسو دومره زیات نه دی خوښ ځکه ډېر ښه ښه ځکه چې ما ډېر لوی شوګانو کې هوسټینګ کړی دي تقریبا 50,000 60,000 کراؤډ کې هوسټینګ کړی او بالکل سټیج باندې هغه سره سندرغاړي مو دوه درې سندرې پکې ویلې دي نو ښه پبلسټي شي او یو خدای چې لکه سټیج باندې هوسټینګ چې دی یا اینکرینګ دی هغه ګران ځکه چې تاسو چې لکه په زرهاو خلک یې هغه کنټرول کول خپله خبره هغې پورې رسول او هغې باندې خپله خبره اورول دا ګران کار دی دا آسان کار نه دی دې لپاره ایکسټرا آرډینري ټیلنټ پکار دی کانفیډنس پکار دی صحیح زله حضور سٹیج ته تللی مو داسې کوم لک وای اے کیوں کہاں پر یو میں نے کہا میری جگہ پہ آ کے بولو نا ذرا نه خو دا اوس چې تاسو څومره ماشاءالله ټیلنټ لري او انسان چې دونه ټیلنټ لري نو هغه بیا کانفیډنس خامخا لري ډېره زیاته مننه میرمن عروج تاسو رالی تھینک یو همیشه کامیاب او خندان هم داسې ښایسته اوسیږئ دا څنګه ښایسته چې یې تاسو تھینک یو
اوکې لیدونکو اوس په دمالو د مینو وروسته به راځو په خیر پښتونخوا خپرونه همداسې روانه ده دمه خراغلاس په خیر پښتونخوا ته لیدونکو زموږ نن په خیر پښتونخوا خپرونه پای ته رسیږي او که زما خبرې ډېرې زیاتې په تاسو بوچیو په سر همدرد دي نو اسلام آباد چې شته دی اسلام آباد چې کړک او دانهدار او چې هغه چې تاسو وس کې نو ستاسو مازغه به ټکور شي تاسو به ریلیکس شي او په دې ګرمۍ کې خو تاسو پته لري چې کم خلک چیرې زیات اسکي او هغه اسلام آباد چې دی هغه وس کې نو هغه به دای چې دا ګرمي هم پرې لګه کمه لګي ځکه چې د انسان مایند ریلیکس شي باډي ریلیکس شي کنه نو هغه بیا ډېر تکلیفونه هغه لکه د ګرمۍ غوندې پې اثر ډېر زیات نه کوي نو تاسو کولی شئ چې خپل هغه خلک چې ټوله ورځ کار کړي وي یا هغوی خلک چې ستړي شوي نو د اسلام آباد چې یو کپ چې وڅکي نو د هغوی ټوله ستړیا چې کومه ده هغه به د منځه لاړه شي او واپس به فرش شي نو زموږ په خیر پښتونخوا خپرونه خو دارې پای ته ورسېده او دارې زما کپ کې هم دا وخت چې شته ځکه چې ما هم ډېرې زیاتې خبرې وکړي ډاکټر سلمان ډاکټر برهان سره بیا شهناز عروج او دا ټول میلمنو سره عدنان سره موږ ګپ شپ ولګېدو نو ظاهره خبره زه انسان یم سره یم نو زم دا اسلام آباد کې یو کپ چیس کومه چې ریلیکس یم تر بل پروګرام پورې تاسو خپل ډېر زیات خیال ساتئ انشاءالله بیا به تاسو سره ملاقات کیږي په هم پښتو ون باندې نو الله مو مل شه د الله پامان